أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دې کلاس کې به موږ انشاءالله د الف او د حمزې په منځ کې فرق بیانو. الله تعالی مې دعا ده چې ما د وینا سره د عمله او ټول ملګرو ته د اورېدلو سره د عمله توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو په ژوند کې د قرآن قدر او اهمیت پیدا کړي او کما حقه د تلاوت او د عمل کولو توفیق دې الله تعالی را نصیب کړي. تیر کلاس کې موږ تاسو ته واولین او یایلین ویلي وو. زه د الله تعالی امید ساتم چې انشاءالله هغه سبق په تاسو ته یاد وي. واولین او یایلین کله چې وو او یا ساکن وي او په مخکې حرف باندې زبر وي واولین او یایلین ورته وایي. نن چې موږ کوم سبق وایو هغه دی د الف او د حمزې په منځ کې فرق. تاسو ما د ګس سایډ ته ګورئ په سکرین باندې چې تاسو ته کوم علامت په نظر راځي الف بالکل خالی دی. الف په بالکل خالی په دې پوزیشن کې چې کله موږ الف وینو دا بالکل خالی که په دې باندې زبر زیر یا پیش راشي نو بیا حمزه جوړېږي. په دې کوم پوزیشن کې چې موږ تاسو وینو کله په دې پوزیشن کې دا به الف د دې نه مخکې صرف زبر راځي زیر او پیش ترې نشي راتلی. دا به د کلمې په منځ کې یا په اخر کې راځي په اول کې الف نشي راتلی او الف به موږ په نرمۍ سره ادا کوو. الف به موږ تاسو په نرمۍ سره ادا کوو. لکه مثال په توګه باندې د قرآن یو څو الفاظ موږ ووایو کان مالک صراط. دا زموږ سره د الف یو څو مثالونه شو. په کانه کې الف ته یعنې په الف باندې زبر زیر پیش نشته. دا زبر چې دا په کاف باندې موجود دی. البته د کاف نه وروسته موږ د اواز اوږد کړو. دا د الف ته وجې نه موږ اوږد کړو. په نرمۍ سره موږ د اواز ادا کړو رام کړو. دا الف دی. دا پسې ته الف ویل کېږي. دا چې په قرآن کې موږ ته په کوم ځای کې په نظر راځي دی ته به الف وایو. بیا د الف شکل د حمزې شکل به کله د الف په شکل کې وي کله به د عین د فقرې په شکل کې وي. کله چې په الف باندې د پاسه زبر زیر یا پیش راشي یا پې غړندی راشي نو دا بیا د الف نه دې شکل بدلیږي او دې ته چې کوم دی حمزه ویل کېږي. او دا موږ که فرض که ساکن وي نو د جټکې سره به ادا کوو او په سختۍ سره به موږ ادا کوو. او په دې به د دې نه مخکې د الف نه مخکې صرف زبر راته او د دې نه مخکې درېونه حرکات راتلی شي. هم تې زبر راتلی شي هم تې زیر راتلی شي هم تې پیش راتلی شي. لکه مثال په توګه باندې یو څو مثالونه موږ د قرآن نه وایو مأکول یعلمون یؤمنون یستهزئ. او بیا موږ دا په الف کې ویلو. په الف کې موږ تاسو ته وویل چې الف په صرف د کلمې په منځ یا په اخر کې راځي او حمزه په اول سر کې هم راتلی شي په منځ کې هم راتلی شي په اخر کې هم راتلی شي. دا د نن ورځې سبق خو زموږ سره انشاءالله زه امید ساتم چې دا سبق به تاسو ته یاد شوی. الله تعالی دې د زده کړې د پېژندلو او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نن به موږ تاسو د سورې بقرې 3 نمبر رکوع په حضر باندې ووایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. الذي کې د نون تنوین په سبق کې موږ تاسو ته ویلو چې کله حمزه داسې حمزه واستوي په هغې باندې زبر زیر پیش نه وي نو د الحمزې د الله الذین چې دی له موږ زبر ورکوو. دلته په دې باندې زبر زیر پیش نه شي خو موږ د هغه قاعدې تحت زبر ورکوو. په دې کې یایي مده موجود دی. فراشه کې بیا چې کوم دی زموږ سره الفي مده موجود دی. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني فلا تجعلوا لله دي سبنا وردا غلطه. فلا تجعلوا لله والمدوى معروف ادا کو د الله محمد لکی باری کوئی اندادا پوښتنه आवाज کې بیا وَإِن كُنتُمْ
نزلنا في ريب کی یای مندا او فريب کی چې کوم دې زموږ سره یای لین راغی د حروف مندا د حروف لین سبق مونږ تاسو ته ویلو ذهن کی تازه کړئ چې د یا نه مخکې زیری یای لین به یای مد به او چې د یا ساکن نه مخکې حرف نزه به یای لین ورته وایو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين من دون الله لا سوى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والحجارة کی په آخر کې ګول تا خدا کو خبره یا ساتي چې په وقت کې ګول تا په ها باندې باندې د دې علماء والحجارة داسې وایي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها فدې کې اکثر خلک غلطي کوي خلک وایي اتو به متشابهه نو داسې غلط دی او اتو به متشابهه داسې وایي ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها فما کی الف مد خالی الف مخی زبر دا الف خبر اوس مونږ تاسو وکړه فوقها کی د واو ساکن مخی زبر والدین دې زموږ سره فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا بهذا مثلا ثاني السين جوړ کی او د باز یې باز یې به جوړ کی نو داسې نه دی ویل پکار بهذا مثلا داسې ویل پکار دي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا خلقوي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا نداسي بنواي يضل به كثيرا به بنواي به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي بنواي وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون خلقوا كيف تقول دعواتكم سبقنا كيف يعيدين لبديك معروف بأدا كل کوشش بكو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يحييكم من يا يبالكو يا مدى يحييكم غلط يحييكم ثم إليه غلط إليه ويا يدين بعدكو معروف هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.